وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا د منافقینو خباستونه شروع او مسله مربوط را روانه و چې موږ په اهدنا الصراط المستقیم کې د نیغې لارې طلب کړی او الله زموږ دعا قبوله کړې ذلک الکتاب لا ریب فیه. بس دغه کتاب دا نیغه لار د په دې کې څه شک نشته. نو بیا پر اولنو 500 آیاتونو کې د هغې خلکو تذکره شوې وه چې کومو دا کتاب منه ظاهري او باطني دواړه هغه متقیانو. د هغې نه وروسته په 2 آیتونو کې د هغې خلکو ذکر شوی چې کتاب ظاهري او باطني دواړه نه منو ان الذین کفروا سواء علیهم کې دغه سوچه کفارو. او بیا په 14 آیتونو کې د هغې خلکو ذکر را روانو چې کم ظاهري دا کتاب مني خو باطني نه مني چې هغې ته منافقین وی. وس د عامو کفارو نه د منافقین دا زیات شریر او زیات خطرناکو. نو د عامو کفارو سوچو کفارو ذکر په 2 آیتونو کې وشو، په 14 آیتونو کې ښه پوره په تفصیل سره د منافقینو ذکر وشو ځکه دا ډیر زیات د دین دپاره خطرناکو. نو د دیو مختلف خباستونه ذکر شو. دا بل خباست دریو ذکر کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دې کې د دیو خباست ذکر کی چې کله دا منافقین دا د مؤمنانو سره میلاو شي نو دی وایي موږ ایمان راوړی. ساده باده خبره آمنا موږ ایمان راوړی. خو چې دیو کله خپلو مشرانو ته رؤساو ته چې کوم اصل کې شیاطین دي دیو ته هغه جدا شي نو بیا ښه په تاکید سره وایي انا معکم انما نحن مستهزئون. مونږ خو ستاسو سره یو په دین کې او په اعتقاد کې مونږ خو به مسلمانانو پورې استهزا او مذاق کوو. د دې خباست نه وروسته الله د منافقینو 2 مثالونه ذکر کوي او 2 مثالونه د 2 قسمه منافقینو دپاره. یو هغه منافق چې د سراړو په وهم او ګمان کې دا خبره نه راتله چې زه به ایمان راوړم، بالکل په خپل کفر باندې ټینګ ولاړو. اولنی مثلهم کمثل الذي استوقد ناره کې د هغو مثال ذکر کی. او دویم قسم هغه منافقین چې هغو به کله کله په اسلام باندې روښانه دلایل یا څه فتوحات ولیدل نو اسلام طرف ته به راغب شول، او کله چې به یې سختې ولیدې نو بیا به شاته شول. نو او کالصیب من السما کې بیا د دغې قسمه منافقینو مثال الله ذکر کوي. د هغې سره د منافقینو هغه ذکر ختمیږي په دغه 20 آیتونو کې. بیا د هغې خلکو ذکر چې قرآن مني او د هغې خلکو ذکر چې نه مني، ظاهرا باطنا دواړه، او صرف ظاهرا مني او باطنا نه مني. نو دا بل خباست د منافقینو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او کله چې میلاو شي د هغې خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی نو قالو وی دیو آمنا موږ ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَوْا کله چې جدا شي لا شیاطین خپلو شیطانانو ته، شیطانان نه مراد دي رؤسا مشران دي، نه قالو وی دیو انا معکم یقینا موږ ستاسو سره یو انما نحن یقینا موږ خو مستهزئون مذاق کوونکي و په مسلمانانو پورې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لقا څه ته وایي؟ لقا هغه میلاوېدو ته ویلی شي په هغې کې څه واده وغیره نه وي، یعنی اتفاقي میلاوېدو ته ویلی شي. نو د دې ځای نه فایده دا راوته وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دیو میلاو شي اتفاقي غونته کې مخې له ورشي مؤمنانو لره، اتفاقي میلاو شي د مؤمنانو سره. نو قالو وی دیو آمنا موږ ایمان راوړی. ساده آمنا موږ ایمان راوړی. او وَإِذَا خَلَوْا کله چې دیو جدا شي، خلا درې خلا په سیله کې اکثر با راځي، او چې کله د دې په سیله کې اله راشي لکه وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ دلته اله راغلی نو دا بیا متضمني معنی د ذهاب لره. نو دلته کې معنی دا شوه چې وَإِذَا خَلَوْا ذَاهِبِینَ إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ کله چې دیو جدا شي تلونکي خپلو شیطانانو ته. نو فایده د دې دا راوته هلته کې د مسلمانانو د هغې سره لقو، او دلته کې
د خپلو رؤساو طرف ته واذا خلو نو هلته یې لقو ذکر که او دلته کې خلو ذکر که نو فایده د مختلفو ټکو دا راوته چې مسلمان خواله به دې تله نه ګورې تلل به نه خو هسې اتفاقي غونته به میلاو شو نه بس ځان د خلاصولو لپاره آمنا موږ ایمان راوړی دی او واذا خلو الی شیاطینهم سیله کې الی راغی نو متضمن شو معنی د ذهاب لره نو مطلب دا چې خپلو مشرانو طرف ته به ښه په ارادې سره لاړل تلل به ښه په توجه سره به هلته کې تلل او داسې د تاکید نه ډک الفاظ به ورته وي تاکید نه قالو وی دیو انا معکم یقینا موږ ستاسو سره یو نو دا معیت فی الدین او اعتقاد دی مراد دی موږ ستاسو یعنې کله کله خو هلته ناست یو په اعتبار د جسم سره د مسلمانانو سره خو نور معیت فی الدین او اعتقاد دا زمونږ ستاسو سره دی نو بیا سوال راته چې تاسو زمونږ سره یې نو بیا د مسلمانانو سره سره ناستئ هلته کې ولې ورځئ نو بیا به دیو جواب کې دا وي انما نحن یقینا موږ مستهزئون مذاق کوونکي او استهزا کوونکي پرې مسلمانانو پورې چې ناست یو سره خپل کفر موږ پټ کړی دی او دیو سره ځان ظاهري هغه مسلمانانو په موږ باندې دیو اعتماد هم کوي د راز خبرې هم زموږ په مخ کې وایي دا پورې موږ مذاق او استهزا کوو نو الله فرمایي ګورئ الله یستهزئ بهم الله بدله استهزا ورکوي دیو لره الله یستهزئ بهم دلته د استهزا نسبت الله له شوی دی او الله ته د استهزا دا نسبت څنګه شوی نو مراد دلته کې د استهزا نه جزا د استهزا ده ځکه کله کله په فعل باندې اطلاق د جزا هم کیږي لکه قرآن کې الله فرمایي وجزاء سیئة سیئة مثلها نو هلته کې د بدۍ جزا ته هم هلته کې سیئه وي او دغه شان دی بل ځای الله تعالی فرمایي فیسخرون منهم سخر الله منهم دیو په الله پورې دیو مذاق کو نو الله په دیو پورې مذاق کوي نو دلته کې د مذاق نه مراد چې دی نو هغه بدله د مذاق ته نو کله د فعل اطلاق په جزا باندې هم کیږي لکه قرآن کې الله تعالی بل ځای فرمایي نسوا الله فنسیهم دیو الله یې هېر که نه الله دیو یې هېر کړل نو الله نه خو څه هېرېږي نه خو هلته کې دیو الله یې هېر که نو فنسیهم نو د هغې جزا خدای پاک بدله د هغې نسیان ورکړه نه هغې جزا ته چې کوم دی نو دلته نسیان وي او دویمه نقطه مفسرینو دا ذکر کړې چې الله یستهزئ بهم الله بدله د مذاق ورکوي دیو لره نو یا مراد دلته د استهزا نه صورت د استهزا دی صورت د استهزا کله کله سړی یو کار وکړي او ته بیا سزا هم د حق شکل نه ورکړي نو مطلب دا دی چې الله معامله کوي د دیو سره په شان د دې مستهزي د معاملې دی هم استهزا کوي نو الله ورسره هم حق شانتې معامله کوي بدله ورکوي او هغه بدله سره الله څنګه جزا د استهزا ورکوي نو یا خو دا بدله را مخې ته راګورئ ویمدهم ترقی ورکوي دیو لره یا مهلت ورکوي دیو لره مد یمدو دا په دوو معنو باندې استعمالیږي زیارت او ترقی ته هم ویلی شي او امحال مهلت ته هم ویلی شي نو یا ویمدهم زیاته مناسبه ترقی ورکوي دیو لره فی طغیانهم د دیو پرې سرکشۍ کې یا مهون پر اسې حال کې چې دیو به حیران وي یا مهون پر اسې حال کې چې دیو به حیران وي عمها یو عمیون دی د سترګو ړوند ته ویلی شي عمها څه ته وایي عمها د زړه ړوندوالي ته ویلی شي چې لازم ورسره تحیر دی د زړه چې یو سړی ړوند شي نو د هغې سره لازم تحیر دی بیا حیراني سرګردانه چې کم طرف ته لاړ شم لکه څنګه چې را سترګو ړوند لاسونه وهي چېره لار کم طرف ته را دیوال له پړه چور نه شم دغه شانتې د زړه ړوند دا حیرانې بیا ویمدهم ترقی ورکوي دیو لره یا مهلت ورکوي دیو لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دیو کې یا مهون پر اسې حال کې چې دیو به حیراني نو یا بدله د استهزا دا ده ځکه چې یو سړی جرم وکړي او الله تعالی فورا راونسي نو دا فورا رانیول هم د انسان دپاره چې دی نو دا خیري ځکه مزیري ګناهونو ته پرې نه دي وس کم جرم چې یې کړی د هغې سزا به الله آخرت کې ورکړي خو زیاتي سزا خو بیا نه که نه او دا د دې انسان دپاره لوی بېخیري چې یو سړی جرم کوي او دله مهلت ورکړی شي او دی پرې جرم کې لګیا ښه ترقي وکړي
او د الله تعالی په عذاب کې بالکل چې دی نو دا ککړ شي الله تعالی بیا د هغې نه وروسته راونسي د ښه په ګناهونو کې ځان لړلی نو دیو له هغې استهزا بدلی او دا ورکوي چې پړی ورسس کړی دی پړی ورسس کړی دی پرېږده و ګناهونه جرمونه کوه په دې جرمونو کې سرګردانه ګرځه 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 چې ښه د خدای په غضب کې راشي او بیا د هغې نه وروسته راونسي نو دا هغه بدله د استهزا ده او بعضې مفسرین وایي چې بدله د استهزا دا ده لکه هلته کې سورې حدید کې به انشاءالله راشي د قیامت په ورځ باندې چې مؤمنان دا په پل صراط باندې ورتېرېږي نو د دې مؤمنانو هغه ایمانی رڼا دا به دیو ته مخکې رڼا کوي رڼا به دیو ته منافقین به هم په دې ورپسې شي چېرې موږ خو دنیا کې هم د دیو سره ناستو نو د دیو د دې رڼا نه به فایده والو نقتبس من نورکم نه هلته کې پل صراط باندې چې ورځي نه د دیو په منځ کې چې کوم دی نو یو دیوار به قایم شي دیو به روانې چې دا خو رڼا ده په دې باندې موږ پورې وځو فضربه بینهم بسور نه په دې منځ کې به یو دیوار قایم شي نو تیاره کې به پاتې شي ښکته به جهنم ته ورپرېوځي او یا بدله د استهزا دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو دیو ته به ومویلی شي تاسو خو هم د مسلمانانو سره ناست وئ دنیا کې زی ورسره دیو به جنت طرف ته روان شي د جنت دروازه به دیو ته کولاوي نو چې څنګه ورنږدې شي نو دا دروازه به زر بنده شي او جهنم ته وښکته وردیکه کړی شي نو هغه بدله د استهزا د دیو دا ده نو الله یستهزئ بهم الله بدله د استهزا ورکوي دیو لره ویمدهم ترقی ورکوي دیو لره یا مهلت ورکوي دیو لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دیو کې یا مهون پر سیال کې چې دیو به حیرانی دا شاده ذکر د منافقینو د مختلفو خباستونو شو الله فرمایي اولئک الذین دا خلق ته اشتروا الضلالت چې واغسته دیو ګمراهي بالهدی په بدله د هدایت کې نو فما ربحت تجارتهم ایس ګټه ونه کړه سوداګرۍ د دیو ایو نیم سړی په سوداګرۍ او تجارت باندې نه پوهېږي ځان سوداګر جوړ کړي نو خلک یې داسې دوکه کې ریکاړي دوکه چې بیا آینده نسل له هم چې نو بیا لیکل ورکوي داسې به نه اخلی خرڅوئ داسې ټوله زندګۍ کې بیا د هغې هغه تاوان نشي ډکولی دی هم په تجارت باندې پوهېدل نه هدایت یې راواغست هغه یې ورکه او ضلالت او ګمراهي واغسته هېڅ ګټه یې ونه کړه وما کانو نه دیو محتدین په سمه لار روان دي نه په سمه نیغه لار روان دي نه په سوداګرۍ پوهېږي نه یې ګټه وکړه او نه د سوداګرۍ په هغه چل باندې پوهېږي تاوان یې وکړه دې ځای پورې دا مختلف خباستونه د منافقینو ذکر شول د دې نه اخوا دوه مثال الله ذکر کوي او د دوه قسمه منافقینو په باره کې الله ذکر کوي یو منافق هغه چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابو سره ناستو خو د بالکل یو رګ هم اسلام طرف ته راغب نه و بالکل د سراړو سوچ د ده نه راته چې زه به کلمه ویم او مسلمان به شم د زړه د اخلاصه بلکې دی صرف پر انتظار باندې و چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې نه مدینې ته راغلی دا منافقین مدینه کې ځکه رسول الله مبارک چې کله هجرت وکړه مدینې ته نو هلته مدینه کې یهودو اوسېدله او د منافقینو کې اکثریت دا د یهودو نه د دیو دا خیالو چې دا پیغمبر خو یو څو ورځو میلمه دی او دا دین اسلام دا خو به یو څو ورځې بیا به ختم شي خو داسې یو طریقه به اختیار کړو چې په خپل کفر باندې به یو او ظاهري به د ده سره ځان ملګری کو او پرې انتظار به و چې دی به کله ختمیږي د ده ملګري به کله ختمیږي به چې ختم شل نو بیا به واړو پرې انتظار باندې پرې محفلونو کې د رسول الله مبارک هغه زندګي تیروله او دلته به یې هم ځان په امن کړه چې مسلمان ربان د مسلمانۍ ګمان کوي او هلته کې چې به لاړل نو کفارو ته وی انا معکم انما نحن مستهزئون دواړه طرفه یې ځان له روغ ساتل ځکه مونږ د منافق هغه مطلب واضح کړی چې منافق دا د نفق نه مشتق دی نافق الیربوع دغه پوله کې رامنګک دا خاوره دې سې راوبهیږي نه هلته پیشو ورته ټوله ورځ په انتظار باندې ناستي چې ده خو داسې خاوره رابهیولې ده دره کور که څه دا ځای دی په دې ځای باندې به دی اوسي را نوځي زه به یې ښکار کوم نو ده خو ظاهري دلته خاوره رابهیولې او نور هلته کې پرې پټي پرې منځ کې ځان وښو کې داسې ځای هغه لاره جوړه کړي په هغې باندې اوسي راوځي چې سرړو چا ته پته لګي نه دغه شان به منافق خپل ظاهري شکل دا مسلمان ښکاره کړو او هلته پټه به یو بله لار و چې هغه به کفر و نو د دقې قسمه
منافق د پاره الله تعالی وړومبی مثال ذکر کوي او هغه منافق چې کله به اسلام طرف ته راغب شو او کله به شاته شو نو کله به مطمئن شو او کله به بیا متنفر شو نو د هغې دپاره دویم مثال ذکر کوي وړومبی مثال ګورئ مثلهم مثال د دیو کمثل الذي په شان د هغې چا دی استوقد ناره چې بلې کور استوقد په معنی د اوقد ناره اور یې بل که نو فلما ضاعت هر کله چې روښانه کې دا اور ما هغه ځای حوله چې د ده ګیر چاپېره دی دا چا چې اور بل که د ده نه ګیر چاپېره دی اور رڼا وکړه دا ځای روښانه که نو ده ته رڼا شو هر سره ورته ښکاره شو نو ذهب الله زایله کړه الله تعالی یعنې بوتله الله تعالی بنورهم رڼا د دیو وترکهم او پریدی دیو یعنی پریښودلی دیو فی ظلماتن په تیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني نه دا مثال الله ذکر که چې مثال لري په شان د هغې چاره چې اور یې بل که او کله چې د اور د ده نه ګیر چاپېره رڼا وکړه هر سره راته ښکاره شو د هغې نه وروسته ذهب الله بنورهم الله ته هغه رڼا بوتله دیو په تیرو کې پرېښودل نو دیو هېڅ هم چې دی نو دا نه ویني نو مثال باندې ځان پوه کوي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مثال دریو د چا مثال د منافقینو مثال په شان د هغې چاره چې اور یې بل که د اور بلیدو نه څه مطلب منافق چې کوم دی نو د ژبې په سر باندې کلمه ووي او کلمه دا یو داسې طاقتوره کلمه ده که چا به طور نفاق هم وي نو بیا هم څه نه څه فایده انسان له ورکوي دنیا کې آخرت کې نه ورکوي اگه په اخلاص سره دی وي نو بیا خو نور علی نور دی دنیا او آخرت دواړو کې رڼا ده منافقینو به طور نفاق کلمه وي د ژبې په سر باندې نو د ژبې د سر د کلمې دیو ته رڼا کړه رڼا یې ورته دا کړه چې دنیا کې مسلمان سره اوس جهاد نه کوي ځکه هغو ته پته چې دا زموږ سره ناست پاست دی مسلمان دی دغه شان دی چې کوم دی مال غنیمت کې د دې صحیح خیرات صدقات زکات دا به یې وله ورکول خلک به دا خو مسلمان دی ټول د مسلمانانو په شانتې هغه تصور به پرې مسلمانانو کو نو دا هغه ظاهري رڼا وه دیو ته په دنیا کې چې دیو په امن باندې فلما اضاءت ما حوله دغه د ژبې د سر د کلمې د ده نه ګیر چاپېره رڼا کړې وه خو کله چې دی مړ شي دا منافق نو ده خو هلته کې د ژبې په سر ویلی او به طور نفاق یې ویلی نو ذهب الله بنورهم الله د دیو هغه نور چې کوم دی نو زایله کي بیا خو آخرت کې لله د ژبې د سر کلمه فایده نه ورکوي قبر کې نه ورکوي وترکهم فی ظلمات او دا بیا هغه قبر کې او آخرت کې د کفر په هغه تیرو کې چې دی نو پاتې شي لا یبصرون چې هېڅ نه ویني نه دا هغه منافق او دویمه تشریح د دې مثال داسې شوې ده چې مثلهم مثال د دې کمثل الذي په شان د هغې چا دی نو الذین مراد نبی علیه الصلاة والسلام دی مثال د دې منافقینو هغه داسې دی کمثل الذي په شان د هغې چا استوقد ناره چې اور یې بل که نو رسول الله مبارک دنیا ته راغی نو خلکو ته بالکل تیاره وه چا حلال حرام نه پیژندل جایز ناجایز یې نه پیژندل نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا چې کوم دی نو رڼا کړه دی خلکو ته هغه شمع د دین چې کوم دی نو ولګوله او فلما اضاءت ما حوله هر کله چې روښانه کړي اور ما هغه ځای حوله چې ګیر چاپېره د ده نه خلکو ته دا اور چې چاپېره رڼا کې انسان د پته ولګي چې اوس کنده کمه ده روغه لار کمه ده غني کمې دي دغه شانتې هغه موضوعي څیزونه کم دي هر سره په نظر باندې راشي نو ذهب الله بنورهم الله زایله کړه هغه نور دریو هغه رڼا دریو نو د نور نه مراد دلته کې چې کم دی نو هغه د سترګو نور دی د سترګو رڼا ده وترکهم او دوی پرېښودل فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني نو د دې مطلب دا شه لکه څنګه یو سړی د شپې اور بل کړي او رڼا شي او تمام خلک د اور د رڼا نه پیدا اخلي لرې لرې پورې هر انسان ته پې لار هم ښکاره شي خو بعضې کسان داسې چې د اور پرې غاړه باندې ناست او د سترګو نظر یې لاړ شي وس دی خو د اور بالکل نږدې ناست دی خو د سترګو نظر یې تښتېدلی دی وس ده ته هېڅ پته نه لګي چېرې د اور رڼا کړې ده او که نه ده ده ته اوس هم تیاره ده ځکه دی خو په سترګو باندې ړوند دی نو همدغه شان پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی او دنیا کې یوه شمه ولګوله رڼا یې جوړه کړه مخکې کفر او حلال حرام جایز ناجایز چا نه پیژندل دا له لرې لرې نه خلک راغی صهیب رومي د روم نه راغی رڼا نه یې پیدا واغسته سلمان فارسي د ایران نه لاړ
رڼا نه پیدا واغسته د دنیا د اطرافو نه خلکو هغه رڼا نه پیدا واغستې او دا منافقین به عین د رسول الله مبارک په مجلس کې ناستو ایس پیدې دا هغې شمې نه حاصله نه کړه رڼا نه حاصله نه کړه نو دا سیله لکه اور بلکې خلک خو چاپېره د هغې رڼا نه پیدا لي خو یو ړوند د هغې په غاړه باندې ناست دی چې د هغه د سترګو نظر چې کوم دی نو تښتېدلی دی هغه ته هېڅ پیدا حاصله نه کړي نو د دې مثال هم دغه شانتې دی وترکهم فی ظلمات او پرېږدي دوی په تیارو کې لا یبصرون هېڅ هم نه ویني او درېیمه تشریح ابن مسعود رضی الله تعالی وغیره نورو صحابو کړې ده چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه نو بعضې کسان رالل مدینې ته او ایمان یې راوړ د زړه د اخلاص ایمان راوړ نو چې کله ایمان راوړ نو دیو ته رڼا شوه ایماني رڼا شوه ته هغه حلال حرام جایز ناجایز ټول هر سره یې ولیدل وی پیژندل د هغې نه پس چې کوم دی نو دا بیا منافقین شو نو دلته کې مثال درې ودارې لکه سړی چې اور بل کړي او چاپېره ترې رڼایي نو همدیو رالل مدینې ته او چاپېره ترې رڼا شوه یعنې ایمان یې راوړ حلال حرام جایز ناجایز ورته ټول ښکاره شول خو بیا واپس نفاق طرف ته لاړل نو ځان یې په تیاره کې پرېښودو الله چې کوم دی نو د دیو نه هغه رڼا واغسته نو مثلهم مثال د دیو کمثل الذي په شان د هغې چارې نو د الذي لفظا مفرد دی او مانن جمع دی ښه نو مخکې به ستاسو ته خبره واضحه شي چې الذي لفظا مفرد او مانن جمع دی نو استوقره دی مفرد راوړ د الذي لفظا مفرد دی نو د هغې رعایت وساته او ما حوله کې هو ضمیر مفرد راوړ ځکه چې الذي لفظا مفرد دی او ذهب الله بنورهم کې جمع یې راوړه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دا ټولې صیغې د جمع راوړې ځکه الذي مانن چې نو جمع دی نو بعض ځای کې مفرد او بعضې جمع راوړ بعض ځای کې د لفظ او بعض ځای کې د معنی رعایت وساتلی شو نو فلما ضاء تر کله چې روښانه کې دا اور ما هغه ځای حوله چې چاپېره د ده نه دی ذهب الله بنورهم نو ضایله کړه بوتله الله تعالی بنورهم رڼا د دیو دلته کې اصرې طلباو ذهن ته یو خبر راتلی شي چې هلته کې چې استوقد ناره مثال د دیو په شان د هغې چاره چې اور بل کی نو دلته بیا په کار دا وه چې داسې وله چې ذهب الله بنارهم نور په ځای باندې نار په کار وکړه ځکه هلته کې څه شی استوقد ناره دا نارې ذکر نه که نورې ذکر که دا یې ځکه ذکر که چې اور کې دوه صفت لري یو اشراق او بل احراق یو رڼا کول او بل سیزل اور د دې دوو څیزونو دپاره استعمالېږي کله پې تاسو څه سیزئ او کله پې ځان ته رڼا کوئ ډیوه وغیره چې ولګوئ د رڼا دپاره څه پې سیزئ نه نو دې کې را دوه صفت لري نو دلته کې نار ذکر نه که ځکه چې که دلته کې ولی چې ذهب الله بنارهم الله د دیو نه هغه نار چې کوم دی نو دا بوته نو د دې مطلب به دا و چې دا منافقین اوس نه خدای پاک سیزي سزا ورکړي او نه چې کوم دی نو دیو ته رڼا ده دا اشکال به راته نو هلته خو منافقین خو بس سیزي که نه په اور د جهنم کې او صرف هغه د دنیاوي رڼا یې ته واغسته نو ځکه یې نار ذکر نه که او نورې ذکر که نو تاسو به دا وایي چې بیا یو بل ټکی د دې دپاره مناسب و د نور خو دلته کې تذکره شته نه چې دا استوقد نارن کې د نار د دغې د وجې نه دلته ذکر نه که ذهب الله بنارهم نو فلما اضاءت خو ذکر دی که نه ضو خو ذکر ده که نه اضاءت هم رڼا ضو هم رڼا تولی شي نو بیا به د دې اضاءت د وجې نه به یې داسې ویلي چې ذهب الله بضوئهم فلما اضاءت کله چې د اور رڼا کړه ما حوله غیر چاپېره د ده نه نو ذهب الله بضوئهم الله د دې هغه رڼا بیا بوتله نو ضوء یې ومنوي ځکه ضوء چې کوم دی نو ډېرې زیاتې رڼا ته ولی شي نو چې ډېرې زیاتې رڼا ته ولی شي نو د چا ذهن ته به بیا دا اشکار راته چې ذهب الله بضوئهم الله د دې نه هغه ډېره رڼا واغسته او کمه رڼا ورسره موجوده ده د دغې د وجې نه الله نور چې کوم دی نو دا ذکر که چې نار سیزل به کوي مکمل هغه نور رڼا ته الله تعالی واغسته وترکهم او پرېښودل دیو فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني نو کله کله د یو سړي د سترګو نظر خو واغستی شي خو د ده ژبه کار کوي او چې ژبه یې کار کوي نو تاسو به ړوند کتلی دی اواز وکړي د روډ په غاړه باندې ولاړي هلکه ما د لاسه ونسېدې روډ نه مې پورې باسئ یا که د ده ژبه هم کار نه کوي نو غوږونه یې کار کوي نو چې دی زیات روان یې او کندې ته نو خلک اواز کوي حافظ صاحب مخکې غورځېږي مخکې مزه نو چې د ده غوږونه کار کوي نو دی په ځای باندې ودرېږي و چې یو سړی رسي
چې د هغه نه سترګې کار کوي نه غوږونه کار کوي نه ژبه کار کوي نو د ده د بچ کېدو هېڅ قسمه چانس هم نشته. ما ویلو د هغه مثال د هغې منافقینو ذکر کوي چې د هغه د سرړو په وهم او ګمان کې نه راته تصور کې نه راته زه به کلمه ویم. نو مخکې الله فرمایي د دې سترګې هم کار نه کوي ژبه هم کار نه کوي دغه شان غوږونه هم کار نه کوي د بچ کېدو د سره چانس د دې منافقینو نشته. د دې اولني قسم نو سمون کاڼه دي بکمون چاړاګان دي عمیون ړانده دي هم کاڼه دي چې ته پې اواز وکړې چې په غلطه لار روانې بکمون همدغه شان دي ګونګیان دي تا ته هم اواز نه کوي چې لکه ما دې لاسه ونسه پورې مې باسه عمیون ړانده دي نه په خپله نظر کار کوي. نو فهم لا یرجعون نو دیو نه راګرځي نو د هغه بلکل مهر د دې په غوږونو ژبه سترګو ټولو باندې لګېدلی نو هېڅکله هم حق طرف ته دیو رجوع نه کوي. نو دا اولنی مثال شو. دویم مثال بیا دغه منافقینو چې کله به دین طرف ته راغب شول او کله به شاته شول.